السلام علیکم. تر اوسه هغه شانتي واوره ورېږي ښه ټایټ، اور خاص کر مزه دغه کوي چې کله زموږ د دې ټیم نه له پاسه یو درز یو غټ غونډه کې دغه ترې راخلاص شي، تقریبا دغه مخامخ چې دی دا راغورځېدو والا دی، دی به اوس راغورځېږي. ښه ټایټ واوره ورېږي، ها بهترین واوره ورېږي. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ښایي ټیک ټاک صحتونه ښه دي؟ زما په خیال تاسو دوبۍ کې یئ، موسم به هلته ګرم وي، دلته خو په بهترین ټایټ واوره ورېږي. زه په انتظار په دې یم چې کله به اوس د دې ټیم نه له پاسه دغه راخویږي او درز به نارېږي. پوره دا ځای نه دی، دا ټیم دا دی به اوس راغورځېږي، سم یو درز به کوي. ښه یخني ده، ښه ټایټ، ښه ټایټ یخني ده، ټایټ. شپیا څنګه یې شپیا ډاکټر صاحب؟ ښایي ټیک ټاک. احتشامه هغه امتیازیات او ضیاءالدین او دا کسان را خلاص دي، را روان دي. ډېره مننه، ډېره مننه احتشامه. بس یې ټلیفون کړی وی موږ درځو، ما راځئ را چکر شئ. خو ما یې واپسۍ کې به بیا یو ځای ځو نو. اوه مالوچان دي، مالوچان یخ یخ مالوچان دي. نه دا پی ټی ای حکومت ته اوس خو واورې ګرمې راورېږي. نه عمران خان ویلي وی چې دا به اوس ګرمې واورې راورېږي، تبدیلي راغله. ډېره یخني دی یار. صدام غلی شه، خاص تا د کمنټ ویلی نه شم، ډېر ورانچغی تا. زموږ لږ مونږ هم وینئ که نه یار. ډېر یخني ده، ډېره ټنډه ټنډه یخني ده. شپې ته پکې ګورئ، ښه دومره پکې ورډوبېږي. د ټیم نه واوره راخلاصه نه شوه یار، سټ کې مې لاړه. ډېر یخ یې راله وکړو، په سټ کې مې لاړه. زموږ دا ګاونډي قسم دی سهار وختي د کوټې د خطر له تر اوسه لګیا دی، د کوټه توږي. زه تاسو ته ښیم دا جز لګیا دی د سهار نه دی، خو غرق شو، تباه و برباد شو. وعلیکم السلام باچا محمد صاحب، ښایي ټیک ټاک. په چجه مې واوره ولګېده. زه یم چې د دې ټیم نه بوس دا واوره کله راتاویږي چې دا تاسو وینئ. لش پش واورې دي، لش پش. خو دا کار ښه دی، بس تبدیلي راغله، واوره ګرمه ده که نه. عمران خان وایي اوس ګرمې واورې راورېږي، نو بس په دغه عقله ورته خوشحاله یو که نه. نور خو واوره ګرمه ده او که نه تبدیلي ده 100%. بس ډېر یې نه تپ ته خیږي. لږ د دې سکول ویزټ بدله بیا درکم. کیمره نه بدلېږي یار، ته چلون شو. یخ یخ په دې ونه باندې هم دا واوره پرته ده، بنج وره نه ده، بنج
زموږ سره دلته دا یو دوه ونې دي، دغه غټه ونه ده، د ونې ډېر زیات خوند کوي. زه به واپس لاړ شم بیلر غاړې ته، او مانځه ټایم هم دی تقریبا، اوس به ځان مانځه ته تیارول غواړي. جمعې ورځ ده، غواړي به اوس د ځانه شړنګ به دا که نه زموږ چوټیانې نه دي شوي که نه بچه محمد صاحب، بس انشاءالله چوټیانې به وشي. د مونځ پروګرام دا دی چې یخني ده که نه، نو اوس به ځو ځان به هلته کې اودس به وکړو، جومات بیلر ته به ناست یو په جمعې کې، خو مونځ ښه مزه کوي، ښه ډنډه جومات کې سړی کښېني او وایي دمه به شو د تبدیلۍ د حیدر علي شاه وایي هلکه که لاړ شه موږ له ګرمې واورې راوروي، ته تبدیلي خو ډېر خوند کړی دی. مینه دا څنګه بهترین واورې ورېږي ګرمې واورې. پخوا په کالام کې واورې وې، نه اوس د پي ټي اي حکومت نه واورې ورېږي. پخوا خو واورې نه وې، دا خو دا برکات دي. ټیټ واوره ورېږي. ښه دا تقریبا شپې نه راکې شوې ده. عبدالجبار قریبي ناظم صاحب څنګه یې تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک کورونو کې خیریتونه دي؟ ډېر وخت وشو تاسو ما نه یې لیدلي، څنګه یې؟ ماشومان ټول خیریت دی؟ مراد جانه مزید دي او پی ټي آی حکومت ته ګرمې ګرمې واورې دي، مزید یې ښه پام کیو. ښه او صرف زموږ دغه یو ګاونډي چې دی له خپه دی، ځکه د ده دا کوټه چې ده دا د خاورې ده، دا چې سهار وختي راختلی او لګیا دی. غزنی ته جوړ شوی دی، د غزنی پوه شوې. پخوا چې به خلکو غزني غار چې وه په واورې کې ډوب شوی و که نه، هغه شان غزنی دی. دا عجز هم دغه سهار وختي ختل دی دغه کوټې ته. دلته خبرې ښه خبره په دې کې دا ده چې دلته کې زنانه هم به تا سره کوټې توږي، نو د ده سره زه اکثر وینم که نه، زنانه سره هم راوخېږي، ښه ټیټ انشورې راغستی واورې توږي، ځکه چې انسان دی که نه، دی عجز به څنګه ثابته ورځ، ځکه دا بېګا د شپې نه راکې شوې ده، تر اوسه ورېږي او نن ثابته ورځ د دې فورکاست دا وایي چې واوره به وي. صابر شاه وایي چې احسان راغلی دی او واورېلی بوزه، نه واورېلی مه راولئ، ولې چې د پي ټي آی له اوټ ورکړی، بیډ یې واللی بیډ. نو خیر د مردان کې به هم واورې وورې که نه یار، تبدیلي ده، لږ صبر وکړئ، واورې به وورې. هلکه دا دوی وایي چې دا ټول دومره سخت تنقید په پي ټي آی شروع کړلی، خو دا پي ټي آی نه اوس لږ مذاق غونده کې جوړ شوی دی که نه، هر یو شیز چې تبدیل شوی دا پي ټي آی، نو اوس مونږ د پي ټي آی سره کار مار نشته، خو ګپ برابر او خفه کېږي به پې نه. اوس به مونږ لاړ شو، دا چې زمونږ رهایش کمره ده، دې کې مونږ دا سیټینګ فیټینګ کړی دی. دا ګرم یې ګرم بیلر کې سکورټي مراټي شته که سخت پوزیشن دی. سکورټي خو ښه ډنډې دي، ښه ګرم دي. اوس به پکې یو لرګی به پکې بل ور دننه کړو. وای شاباشه یو پکې لرګي غټ دی. شاباشه اوس ښه سور شي.
لږ نري لرګي پسې پکار دي. دا به پکې سیټ ټکي دي چې د ماحول لږ ګرم کړي. شاباش اوس خسور شي. دا چې زمونږ بالکل د کمرې نه بهر دا پروګرامات روان دي بهر ښه ټیټ واوره ورېږي. زمونږ دا یو ګاونډي چې و دی هم ستړی شو اخر دی لاړ. وختي دی دا جز لګیا و کوټۍ ته وګله راته وګله لاړ. اوس به ملګرو موږ به ځو لمونځ اودس له بیا به وروسته ګپ لګوو. صحیح ده. الله حافظ الله حافظ.